هغه وخت چې راشي نو هغې کې یو سیکنډ یو لمحه نه مخکېوالی شته او نه پکې رستوالی شته. د مرګ مقرره نیټه ده د مارونو. دا نه په ځوان ده او نه په بوډا ده، دا نه په غریب ده او نه په مالدار ده، او دا مرګ نه په ډاکټر ده او نه په مریض. مریض به پاتې شي او ډاکټر به مړ شي، غریب به پاتې شي او مالدار به مړ شي، مقتدي به پاتې شي او ملا صاحب به مړ شي. نه په نیک ده چا دپاره چې څه وخت مقرر دی هغه ټیم چې راشي بس ختم. الله قرآن شریف کې فرمایي وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. یو نفس بې د خدای د حکم نه نمري، د الله حکم بی. دنیا ته نه موږ په خپله خوښه راغلي یو، نه په خپله خوښه د دنیا نه تلی شو. راغلي د الله په خوښه ځو به د الله په خوښه. او کتابا مؤجلا دا لیکل شوې فیصله ده د الله په نیز باندې. نو چې یو فیصله ولیکلی شي او د الله د طرف نه لیکلې شوې فیصله نو په هغې کې بیا هېڅ قسمه مخکېوالي رستوالي نه کېږي. خورونو یو بنیادي خبره ته مختصر کومه، هغه دا ده چې د دنیا دا زندگی عارضي زندگی ده. موږ له پکار دی چې موږ د دې مرګ نه د خپل رور نه چې رور ستاسو مخکې لاړ، پلار ستاسو مخکې لاړ، مور زموږ مخکې لاړه، رشتہ دار لاړ او په دې خپلو اوږو مو په کټ کې یوړو چې دې نه موږ عبرت والو. او د دې متعلق یو مختصره خبره درته کوم، بیا به دعا وکړو انشاءالله. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه دا زموږ د احادیث یو ډېر لوی امام تیر شوی او تابعي و. ده نه چا تپوس وکړو، دی ډېر لوی طریقت خاوند و او دی ډېر لوی محدث و، ډېر لوی عالم و. وی تا له خدای دا دومره کمال په څه درکړی دی؟ هغه وی دا د یو مړي د عبرت ته وجې نه. وی د ما یو دوست و د روم وزیر و، نو زه د هغه خپل دوست ملاقات له لاړم. وی اتفاق دا و چې زه ملاقات له لاړم نو هله ګوله او جشن دی او خلک تیار شوي دی. وی ما ته مې هغه دوست ووی چې داسې کار دی چې موږ د کلي نه بار یو علاقه ده هلته ځو، ته به موږ سره لاړ شي، بادشاه هم ځي، وزیران هم ځي، زمزم. نو بیا چې راشو سره مشغولیږو به. اوس تا ته زه خبر وتم نیموزګار ځکه بادشاه روان دي او ایمال هم د یو مرکب د سورلی انتظام وکړو. نو بس ما چې زه ډېره ښه ده دی به یا ښکار کوي یا به څه سیل کوي، د راشه د چکر به ولګو. وی چې زه ورسره لاړم د کلي نه لږ بار یو ځای ته ووتو، یو ځنګل دی. هغه ځنګل کې د بادشاه لم خیمه ښخه وه، وزیرانو لم ښخه وه، مال هم ښخه شوې وه او ډېر خلک وو. دا ټول هغه ځنګل ته لاړل او هغه صحرا کې هغه دشته کې پرېوتل. وی ما ته هغه وزیر صاحب وی چې ته دا ستا خیمه ده، دا نوکر دی، ډوډۍ خو هر څه به درته راوړي او زه چې کله مازدیګر ماښام سره فارغ شم بیا راځو، بیا به سره مشغولیږو. ما ډېره ښه ده. وی زه تماشه کوم چې دا خلک دلته څه کوي، دا خو ښکار هم نه کوي، دا خو څه سیل هم نه کوي، دلته خو څه ابشار هم نشته، دلته خو څه غرونه هم نشته. خو د دې خیمو نه یو ډله ځي او یو ډله راځي، یو ډله ځي او د ځنګل کې یو خیمه لګېدلې ده او خشته شوې خیمه ده، هلته ځي او راځي. دا څه مسله ده؟ حیران یم اوس. وی چې مازدیګر زه ودم شومه چې مازدیګر ماښام شو، دا وزیر صاحب ښه ستړی راغی. ما لکه دا ستاسو څه ماجرا و او دا څه و دې خیمه کې څه دی او دا تاسو څه کول؟ یاره وی زموږ دا بادشاه قمقل سړی دی، نو دا د یو زوی مړ دی، بل بچی یې نشته. هغه زوی په دې خیمه کې د هغه قبر دی. دې کال په کال دا نخرې په مونږ کوي. مونږ راشو او دغه تا ولیدل، دا ډومبۍ ډله چې وته ولیدله نو دا څوک دا بوډاګان او سپینګیري دی ورغلل او د بادشاه د دې زوی د قبر ته ودرېدل او ورته وایي چې ای د بادشاه زویه ته مړې، بادشاه هم درپسې خفه دی، موږ هم درپسې خفه یو. موږ جرګه راوستې ده چې که په بعضې که سړی خبره په جرګه مني، نو موږ د سپینګیرو او سپینروبو جرګه راوستې ده، سپین ډکي هم راوړي دي. نو که ته په جرګه جمدې کېږې نو موږ په جرګه راغلي یو. او افسوس او ارمان د مرګ معامله هغې ذات سره ده او مرګ هغه شی دی چې یو سړی مړ شي نو په جرګو هم واپس دنیا ته نه راځي. بېوسه یو.
بیا تا ولیدل چې خشتاله کان او جینکۍ ورللې هغې وایي چې د بادشاه زویه موږ د روم ټول حسن راوړی دی که ته په حسن جمع دی کېږې زموږ حسن تا نه قربان بعض انسان د حسن د وجې نه دوکه شي خو معامله دی د هغې ذات سره ده چې د هغه مخکې حسینان څه شی دی په حسن هم نشي جمع دی کېدی موږ بې بسه یو بیا تا ولیدل چې لښکر لاړو لښکر ورته وایي چې مشر چې کوم پوجي مشر جرنیل دی قومندان چې ای بادشاه زویه موږ طاقت ټول راوستی دی که ته په طاقت جمع دی کېږې موږ ځان وجدو خو تا جمع دی کوو خو افسوس دا د معامله یې د هغه ذات سره ده چې د هغه مخکې د دنیا دا ټول طاقتونه شی نه دی موږ دا هم نشو کولی بیا تا ولیدل نور خلک ورلل دا حکیمان او ډاکټرانو د بادشاه زویه موږ ټول طب راوړی دی که په علاج ته جمع دی کېږي زموږ طب حاضر افسوس دا دی چې په مرګ بیماري داسې ده چې هغه بیا په علاج هم سړی نه جمع دی کېږي بیا بادشاه ورغی بادشاه بچیا ما ټول ارسه راوستل خو نشي کېدی بس دنیا نه چې سړی لاړ واپس نه راځي لهذا آینده کال پتا سلام حسین بصري وایي چې دا ارسه مې ولیدل وی وزیر ته مې چې سلام علیکم واقعي دا خو چې سړی مړ شي یو ځل نه مال واپس راوستی شي نه خپلوان راوستی شي نه حسن نه جرګه نه علم نه ډاکټري نه طب نه لښکر دا به څه کېږي هغې نه مې عبرت واخیسته هغې نه نو خدای پاک دې دومره لوی سړی جوړ کړو چې زه تاسو ته نشم ویلی د حدیث استاد او د تصوف لوی امام څومره لوی سړی یو سړي نه قرآن شریف هیر شوی و حافظ و غلطي ته شوې وه دله راغی ده ورته مسجد خیب ته به لاړ چې په مینا کې جومات دی او زما استاد دی هغه به راته دعا وکړي نو خدای به یې واپس دریاب کړي نو د بصرې نه پیاده لاړ مکې ته و جومات ته ورغی دا سړی وي چې جومات ته ورسېدم وی په جومات کې یو سړی ناست و ما چې تپوس وکړه حسن بصري کوم سړی خو لوی دغه دی د مازدیګر مونځ ته لږ وخت پاتې دی خلک راځي ورسره ستړي مشي کوي څوک ترې دعا غواړي وایي ما چې دورې ګمونځ چې زه به ورته خپله مسله ووایم وایي چې یو سړی راغی وي په سر یې څادر و ما ونه پېژن ده سره یې ستړي مشي وکړل او لاړ نور به جومانده ته ایسارېدل او د ایسار نه شو وایي چې خدای دا څنګه سړی و ځکه جومات کې چې بانګ ویلې شي بیا خو مانده ته ایسارېږي وایي چې مونځ وشو زه ورغلم ما ورته چې صاحب زما نه غلطي شوې ده یو ګناه مې کړې ده قرآن مې هیر دی اوس دوباره یادول راته ګران دی ما توبه استر او ما ته معافي وکړه ما الله ته مې معافي غوښتې دعا راته وکړه وایي لاس یې پورته کړه الله ته چې خدای دې توبهګار دی توبه وباسي دا قرآن ورته واپس کړي وایي ما وله په دې کونډو لاس ایښی وایي ده لا لاس نور راښکته کړی چې ما ته قرآن یاد و وایي ما ته وایي چې چا کم ځای نه رالی وایي ما چې د بصرې نه چا راولېږلی زه راته چا وښولم وایي حسن بصري یاره وایي په ده خو د خدای رحم وکړي دې خلکو کې وایي رسوا کړم مشهور یې کړم وایي تا دا سړی وسولید چې دا سپین څادر یې په سر و ما سره ستړي مشي وکړل بیا لاړ ما یې صاحب او مې لید خو حیران په دې شم چې مونځ ته خو ایسار نه شو وایي دا حسن بصري و که نه ما سره ستړي مشي وکړل او دې بصرې ته ځان هلته ځان مانځل هلته رسوي ګوره دومره لویه مرتبه خدای ورکړه د حدیثو د فقې د تفسیر د تصوف دا یو د بادشاه د زوی د مرګ نه عبرت واخیست موږ څومره مړي په دې ګویه وړل جنازو له څومره مو وکړل د څومره مړو خیراتونه مو خوړل د څومره مړو تعزیتونه او دعاګانې وکړې خو موږ عبرت وانغېست رونو هر سړی به مري مرګ نه پاتې کېږو نه خو په ژوند کې داسې عمل وکړې چې د مرګ نه پس هغه عمل زموږ په کار راشي نیک عمل منځونه تلاوتونه ذکرونه صدقې روجې دا اعمالو کې دا پکارېږي یوازې دنیا نه ده چې موږ دنیا ګټو دنیا خو روانه ده نو پاتې ده نو حاجي صاحب لاړ که نه ده هم خامخا دنیا به نو پاتې شوتې عمر حاجي صاحب دی والد صاحب څومره نیک سړی و زما اوس هم نه یېرېږي ډېر زیات نیک سړی و ښه سړی و نو دنیا نه لاړ نو بچي هم پاتې شو هر څه پاتې شو زما والد صاحب والده ستاسو ټول بتلي هر څه پاتې دي دا سوچ وکړئ چې دا هر څه موږ نه پاتې دي په دنیا کې دا ځان سره وړي نه شو نو دې کې هغه کار پکار دی چې د مرګ نه پس دې پخه راشي او باقي د انسان دغه مقرر و د حاجي صاحب هم دغه ټیم مقرر و که دې تاسو اسلام آباد نه چې لندن ته هم وړی وې نو دغه ټیم و په دې به خامخا دې مړ کېده خو ښه سړی و او ما سره هلته ناست و ډېر ښه سړی و حقیقت دا دی تاسو را ټول قوم او د عمر حاجي صاحب درستان خو زه پېژنم زه چا سره دوکانونو له نه ځم خو دا مې ډېر قریبي دوستان دي محبتیان دي نو به هر کیف دا اوس هم رانه دوه درېو کسو په دې لاره ګیله وکړي ته هلته راشي مونږ له نه راځي زما دا عادت نه دی زه په دوکانونو نه ګرځم
خو دا مې دوستان دي. زه جنازې نه لیټ ما د خادم ته دوی ټلیفون کړی د بل چا ته ویلي دی خو کور نو ما ته اطلاع داسې وخت کې راورسېد سبق کې وم بیا نه شوم رسېدی. نو دعا ورته وکړئ د جمع چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، یا الله د قبر تیارې ور باندې رڼا کړي، الله د قبر تیارې ور باندې رڼا کړي، او یا الله د آخرت لوی سفر یې د راحت وکړي او د خوشحالۍ یې کړي، او الله د ناګهاني مرګ ولې د مسلمان دپاره رحمت یې ښه خدای دا ناګهاني مرګ ول رحمت وګرځي. انسان د که څه تقصیرات غلطۍ تې شوي الله ورته معاف کړي، بې معاف کړي، ته معاف کړي، او خدایا سفر د آخرت مبارک کې د برکت نه ډک کړي، ټولو وارثانو لا بچو لا نوسو الله صبر ورکړي، د نورو غمونو فتنو آفتونو نه وساتي. څومره مشران چې وفات دي، عمر حاجي صاحب دی، والد صاحب د دوی نور کاکاګان ستاسو زموږ ټول مشران د هر چا به مشرانې خدای ټول وبخي، چې څومره رنځوران دي بیماران دي الله روغ صحت ورکړي، دوی چې څومره صدقې خیراتونه کړي دي یا کوي الله دا ولا د دې ثواب د دې والد صاحب له ور ورسولی کړي او د هغه د مغفرت ذریعه وګرځي. چا جنازه وکړه یا تعزیت له راځي الله ټول وبخي، په یو یو قدم اجرونه ورکړي، ته زموږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین.